زه اوس دا مطالبه کوم چې یاره دا 45 46 ردې وشولې د ما ماشوم زوی نه پیدا کېږي نو زه به چې کوم دی کومه لار به زه اختیاروم. زاریان په دې ما چې لکه د دومره جدید ټکنالوژي حکومت سره شته خو د هغې باوجود هم د ده ماشوم ولې پیدا نه شو. دا که د یو افسر زوی وي یا د یو سرمایهدار سړي زوی وي نو چې کوم دی په ګنټه 2 ورځو کې به چې کوم دی هغه پیدا شوی و. چې د یو افسر یو سپی هم ورک شي نو هغه په 3 ګنټې کې را پیدا کېږي. خو زه یو غریب سړی یم زما اواز چې کوم دی نو لکه دې نه اوري نه چې کوم دی د یو مظلوم سړي خبره اوري. د حابیل هغه مور هغه چې د کبکرب نه تېرېږي چې هغه 24 ګنټې سره په دې انتظار دی چې زما ماشوم به اوس په دې ګیټ راننوځي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د رستم خوروګوډو سید آباد اوسېدونکی یم. صدیق اکبر مې نوم دی. زما د نن نه 45 46 ورځې مخکې زوی روک شوی دی. قابل نوم یې د 3 کلن ماشوم دی. تر نن ساعته د هغه چې کوم دی څه پته نه لګي او چې کوم دی مونږ باندې خپل پولیس ته غاړه ښه دغه شوی دی تشدد او شی شوی دی او ما سره کوم دی اوس هم لګیا دی خپل چې کوم دی خپل دغه مونږ سره کوي چې یاره تاسو مونږ ته څه لار راکړئ څه دغه راکړئ. نو لار خو مونږ نشو معلومولی. لار خو به چې کوم دی زما چې دا کوم افسران دي پولیس والي دي نو دوی به یې مې دغه کړي. نو مونږ سره داسې دغه نشته دی. زما چې کوم خپل خاندان نه پوه شولې نو په هغې باندې هم چې کوم دی نو دوی وګرځېدل او ښه دغه اپریشن یې پې وکړو سر چې پې خپل وکړو او هغې کې هم څه دغه نه شول. دوی وایي چې یاره پلانکي ځای کې ستا د خپل دی ډینګي ځای کې ستا د خپل دی نه چې کوم دی نو تر اکوړي پورې دي وکتل او تر صوابې رستم دا ټول علاقې دي وکړه چې کوم زمونږ خپل دی. په هغې کې دوی څه پیدا نه کړل چې کوم دی الین کې زمونږ د خپل خپلوان هم دوی راوچت کړل او غره یې وستل تاڼې ته او هغې سره یې خپل دغه وکړو. خو لکه تر هغې باوجود هم چې کوم دی چا سره څه شته نه. او زه اوس دا مطالبه کوم چې یاره دا 45 46 ورځې وشولې او زما ماشوم زوی نه پیدا کېږي نو زه به چې کوم دی کومه لار به زه اختیاروم. ما ته د یو لار دی وښي چې یاره دا چې کوم دی نو دغه لار باندې مونږ لړ شو. دا که د یو افسر زوی وي یا د یو سرمایهدار سړي زوی وي نو چې کوم دی په ګنټه 2 ورځو کې به چې کوم دی هغه پیدا شوی و. خو زه یو غریب سړی یم زما اواز چې کوم دی نو لکه دې نه اوري نه چې کوم دی د یو مظلوم سړي خبره اوري. بس چې په درخواست ورکړې دغه ورکړي ډي جي صاحب ته یا چاته ورکړي نو هغه بس لیکایي چې کوم دی وګوره بس هلته کېدي ځان سره. نو مونږ وایو چې یاره مونږ سره د خپل دغه وشي یاره مونږ ته یو لار دی وښي چې یاره مونږ په کومه لار لاړ شو اوس. او وزیر اعلی صاحب ته زموږ درخواست دی چې زموږ د اواز دی اوري او ډي جي صاحب ته نو مونږ د دغه تعاون دغه غواړو چې یاره مونږ سره تعاون وشي چې یاره مونږ خپل بچی دی په را پیدا شو چې کوم دی نو مونږ سره دغه تعاون وشي. تکلیف دا دی چې یاره جي د پولیس والا راځي او چې کوم دی نو دغه شانته چې کوم دی په کور باندې راځي او بس تا یاره مونږ ته چې کوم دی نو ښه د هاون ټارچر کړي چې یاره تاسو مونږ ته خامخا یو لار وښیئ او دغه موټر سایکل باندې چې کوم دی یو زنانه یو نارینه راغلی اوچت کړی دی. نو مونږ وایو چې یاره دا اوس مونږ سره د خپل اپریشن وکړي چې د ماشوم خامخا مونږ ته څه پته ولګي چې یاره یا جمدی دی یا مړ دی یا چې د پولیس مونږ سره خپل دغه وکړي. لکه بیخي پې څوک ایکشن نه لیلاولی پی او صاحب بله ځل په شهبازګړۍ تاڼه کې میټینګ مونږ هغې له ورلو او هغې له چې کوم دی ډي سي پي صاحب راکوش او ورته چې نه دا خبره داسې را او داسې را. نو مونږ له د افسرانو له د مخه نه وایي چې هغې مخه سمه ایسي چو صاحب ته یا دغه ته نو د ډي سي پي صاحب له پکار دی چې دی له مخه نه وایي. خامخا زمونږ ماشوم دی زړه ټوکړم ده نو چې لکه دی مونږ ته خپل دغه درد محسوسېږي او چې کوم دی نو مونږ ته دا پته ده چې یاره په ماشوم په اړه بس دی مونږ خو لالوي یو زه خیر دی خو ماشوم دی هغه 3 کلن لکه هغه په اړه بس تېرېږي مړ به یې جمدی به یې څه به کېږي. نو مونږ ورته وایو چې یاره د سر نه تا ته مونږ ویلي چې دغه موټر سایکل دی دغه زنانه او دغه نارینه دی او دغه شان پړونه دی. نو دی ریسي چو صاحب له دې مخه نه وایي دی چې کوم دی افسرانو له مخه وایي دا که د زوی ونی چې کوم دی د به په ورځ 2 کې ځان له را پیدا کړو. خو لکه زما زه عام سړی یم زما اداره کې څه دغه کې اوچت خلک نشته نه چې زما اوچت خلک وي بیا به زما زوی پیدا شوی و. دا نن 45 46 ورځې تېرېږي نو مونږ سره د تعاون وکړي چې یاره مونږ سره بله لار نشته دی نور زمونږ زړه زور ختم دی. نو مونږ به دا روډ بندو بس بیا چې کوم دی نه پس چې هر څه کېږي بیا که څوک راځي نو بیا یې مونږ دغه کېږو. ما سره د کلي دا ټول خلک ولاړ دی مشران مې ده پوه شولې نو مونږ به بس دغه لار اختیارو د دې نه پس مونږ سره نور بله لار نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. او ستاسو ډېره ډېره شکریه میډیا والا چې تاسو راغلي او د دې صدیق اکبر سره دغه مرازه دپاره هم راغلي او دې نه معلومات اخیستو دپاره هم راغلي. صدیق اکبر زموږ د کلي یو غریب سړی دی او رکشه چلي پردی رکشه چلي او 3 کلن ماشوم د ده نه اغوا شوی دی. زاریان په دې ما چې لکه د دومره جدید ټکنالوژي حکومت سره شته چې د یو افسر یو سپی هم ورک شي نو هغه په 3 ګنټې کې را پیدا کېږي. دا یو غریب سړی دی چې دی پردی رکشه چلی او د کلي دا خلک ټول د سره منډې تړلې وي پولیس هم ورسره کوآپریشن کوي خو د هغې باوجود هم د ده ماشوم ولې پیدا نه شو. موږ د حکومت نه دا توقع لرو دا درخواست ورته کوو چې هغې خپلې ټولې خلې ځلې ورسره پیکار راولي او د دې صدیق اکبر دا ماشوم دی چې کوم دی را پیدا کړي. موږ د حکومت نه دا توقع ساتو او د کلي ټول خلک څومره هم چې دی هغه خو یو خړ ته که او د دې صدیق اکبر کور والا د حابیل هغه مور هغه چې د کبکرب نه تېرېږي نو شاید هغه ما تاسو ته پته نه لګي د دې رشته دارو ته پته لګي چې هغه 24 ګنټې سره په دې انتظار دی چې زما ماشوم به اوس په دې ګیټ راننوځي.
لهخوا موږ د حکومت نه دا درخواست کوو چې یاره تاسو خپل څومره هم چې مشینرۍ دي ټکنالوژي ده هغه تاسو برسر کې پیکار راولئ او د دې ماشوم د پیدا کېدو دپاره خپلې هلې ځلې هغه پوره کړئ.